دغه ټرک وبروړ او دې ټرک کې چې کوم دی د لکو روپو سامان الحمدلله دغه کلي ته راغلو دا ډېر مستحق خلک دي او ډېر ضرورتمند خلک دي انشاءالله دې کې به موږ تقسیمو کتونکو دا تاسو وینئ دا کومې خبرې چې ما وکړې دا باباګان ټول چې کوم دي نو دې وخت کې بس د دوی هغه احساسات چې کوم دی زه محسوسوم چې دوی ما سره کومه مینه ده هغه ما ته اوس پته ولګېدله چې یاره ما واقعي د 400 له څه کار کړی خو دا حقیقت کې درته وایم چې د 400 هر کور کې خو سړی مې خوښوي یو خو نه خو د کور زنانه چې کوم دی زما میندې خویندې هم یې خوښوي اورې مې داسې ده که نه ده دا زه چې کومې علاقې ته نن راغلی یم دا شابړې اوان آباد دې ته زه په لومړي ځل راغلی یم او دلته کې 230 کورونه چې کوم دی په مکمله توګه ړنګ شوي دي او هغې له الحمدلله خوراک روړی دي خو د دې خلکو دا مینه چې وکتله د 400 په هر ځای کې خوا ډېرې زرداد نسته دوه سرې منګا درګې هر ځای وي خو خدای رانه هغه کار اخلي چې کوم ځای ته څوک نه وي رسېدلی نو خدای موږ رسوي او نن هم دوی ته وچ خوراک نه دی راغلی موږ را رسولی که نه را رسېدلی ده وچ خوراک دله چا روړی دی وچه وړه داسې دغه صحیح سي ریشا وایې غورې یوازې هم د امتحان نه راګیری په بل امتحان کې راګیردی شي نه دی راغلی نو په لومړي ځل باندې ورته موږ راغلي او انشاءالله دوی ته به اوس وچ خوراک ورکوو او الله دې قبول کړي او الله دې مولانا محمد شفیق صاحب امني صاحب چې کوم دی د هغوی هم ستاینه وکړي مننه کتونکو دغه شپه ده تیاره ده او رڼا چې کومه ده نو هغه ملګرتیا نه کوي خو بیا خو هم دا شابړه اوان آباد دی ښه دا ملګري ما ته ویې خوا راځه خو زه به د کیمره کې دا ټول ښیم پته نه لګي دوی یقین په ما نه راځي او دا ټولې شابړې د هر کور دا خال دی دا د هر کور دا خال دی ته وګورې د هر کور دا خال دی خو به د دوی په دې باندې سود نه راځي او ما ته وایي چې هر کور ته به ته راځي نو اوس ډېره ګرانه ده دا زمونږ خویندې میندې دا وګورئ جي دا په کوم حالات کې دي ځکه کې وګورئ جي دا دلته کې ناست دي دا وګورئ جي دا بلکل تیاره کې درته داسې ځي نه ښیم چې دلته به څونه 230 کورونه دي که نه 250 ښه دا ټولو کورونه دا خال دی دا وګورئ جي اوبه د دوی خرابې د څاروو ګیا یې نشته دی څاروي یې چې کوم دی دغه دي هر یو شی تس نس تاله ترغو دا وګورئ بره په هغه کوټه باندې چې کوم دی نو دوی ځان ته پلاستیک لګولی دی خو دا هم چې کوم دی نو عرضي دی دا کوټې چې کوم دي دا دوی کرک شوي دي دا کرک شوي دا ډمونه ته وګورئ جي دا ډمونه یې ورته لګولي دي ډمونه یې ورته لګولي دي او کتونکو دا یو امتحان دی د دې امتحان نه به موږ زده کړه کوو موږ به هم ته زده کړه کوو چې څوک روغ دي چې هغوی د دې خلکو تعاون وکړي چې په چا باندې د امتحان راغلی دی چې دوی چې کوم دی الله ته متوجه شي بس بله خبره نشته دی رور مې د ټولو کورونه دا خال دی نور مې خټو کې مه بوځه بس د ټولو کورونه دا خال دی که نه نو خو زه تاسو ګوره زه د اوان آباد کلي خبره کوم او بل د 250 کورونو خبره کوم که نه دا وګورئ چې دا څاروي نخر ولاړ دي د دوی چې کوم دی نو ګیا نشته دی هېڅ هم نشته دی دا وګوره جي دا وګوره جي دا وګوره دا خو بچي وي دي هغه دلته کې دی راشه که نه دی خو راشه که نه چا پسې ګرځئ یاره نشته دی پرېږده هغه مینه دی چا پسې ګرځي چا پسې ګرځي دی نه نه هغه هلته کور کې دی کور کې دی ورشه هغه ځای کې دی که نه غرې السلام علیکم په خیر تا لا زه نه وم لیدلي نه مړه او خوښی مې ولې نه څه ولې مې خوښی دونه ښه خبرې کې زمونږ دپاره هر څه نه هم راغواړې صحیح ده ښه دا 2 شپې مې چې درته روڼې کړې وې اورېدم هم که نه دا 2 شپې چې زه ویښ وم اورېدم هم ولې نه نه مهرباني یې دا وګورئ کتونکو دا وګورئ د اوبو ډنډونه ولاړ دي ښه دلته کې پري میډیکل کیمپ نه دی لګېدلی دې خلکو باندې خارخ یو سړی دا وګورئ دا خپې بلې خپې دی چې سپلی چولی نه شي دا وګورئ دی چولی نه شي خارخ وګورئ خټې هم دي خو دا وګورئ ګروتونه خراب شوي دا دې خلکو حال دی دا وګورئ جي دا دوی خال دی دا ټول پمن شوي دي د ټولو باندې دستونه په ټولو باندې چې کوم دی نو دا وګوره دلته هر سړی کور ته ځي نو هلته کې هم چې کوم دی چپلې دي باترومونه لامبلو ښه بابا له بېګا مار راغلی بابا بېګا دې مار لیدلی و
څنګه بابا ها تاسو کار وکړه ما سره ډوډۍ خوري نه ډوډۍ سر نه خورم بابا خو ما اورې زه پرېډو اورېدلی وم که نه پرېډو دې اورېدلی وم په دې سیلاب کې ما مړ کړی پاڼه دلته خو منځ کې مې ووتو دې کټ کې ناستم داسې بس فاروق نومې نو نه لګیا بس را باندې ته غرض بارو دوی دا ماران دي بابا بار ولې وده کېږي ستا ماسکه خراب نه وي زما کور ته خو ته ډالۍ شم کور ته ښه ما تپوس کو که نه ما چې بار ته سړک ته ولې روتې نه نه بیا ته ما خو لس دې که ټوله سوی قسم دی که ما خپل کور لیدلی زه خو معذور یم کور خراب دی او تنبو یو دل اوس درکه که نه تنبو مسواک او ټوټپیس یې هم درکه خبره واره تمو نه یې تمو کې په بوخته کې زه تلې راتلې نه ځم که نه ما ته تکلیف دی که نه په سبا راشه که خري پوره ګپ ولګوه بلد به هم شو بیا به هر څه د درځو ښه صحیح ده ښه کتونکو بابا وایي چې دیارلس ورځو شو ما خپل کور نه دی لیدلی بابا لاړم دوا کوه غوږ کې ورته ووایه لکه ښه مهرباني الله شپه مې اورېدلې تر سهاره پورې بیا په اخر کې که خیال کې راشي چې ودرېږه الله رقم درکوم چې یو کسان سیل له تلي او موټر سایکل هم په ماجوګي کې په ماجوګي بالکل راشي خبره تاسو نه خالد منصور او سلمان شاه او په دویم